بسم الله الرحمن الرحیم. اکثر پلار و مور د یو شي پوښتنه کوي راه حل پسې دي، هغه یې څه بچي وړه بچي مو خبرې نه مني نه اوري غوږ نه چوي. راه حل یې څه دی؟ هغه سره انګل سره راه حل کیدای شي، خو زه یو راه حل اسلامي نقطه نظر سره او نفسیتي راه حل څخه متویلی شو. کسه مو معمولا بچی و باندې ځنه وخت کې فورس کوو، زور ور باندې لګوو، ایمو وړه بچي مو خبرې ته غوږ نه چوي او مني نه، یا ځنه وخت کې ضد ته ودرېږي انډه خلي. نو ایدي حل دغې خبرې کې دی. څه پلار و مور اکثر والدین څه هغه مثال 40 سال دي، بچی 4 کالو دی، نو هغه 40 سال والا پلار و مور وړه بچي نه څه هغه 4 کاله دی توقع ساتي چې 40 کالو توقع نه ساتي. 10 کالو دی پلار یې، بچای 7 کالو دی، 7 کالو بچی نه 10 کالو توقع ساتي. 500 کالو دی بچای دی، 100 کالو نه 500 کالو توقع ساتي. دا غلطه ده. شرایط فرق کوي، حالات فرق کوي. مثلا ته یو ځای ته لاړې، مهمان شوی، بچای د څنګ ته کینولی دی، په زوره د کینولی، ته یوه ګنټه کینې، ته اوس هغه بچای یوه ګنټه کینی، ته توقع ساتي چې هغه هم اوس دلته کینی. دا توقع غلطه ده. ته کیدای شي یوه محفل کې ناستې، مجلس کې ناستې، ته لمانځه کې، ته دعای کومیل کې، ته بچی په زوره ځان سره کینوي او ته غواړې توقع ساتې چې دا مثلا پونه ګیر سره کیني. دا توقع غلطه ده. مور دی خونې کې ولمنو سره ناسته دی، خامخا بچی ځان سره په زوره کینوي، بچی دی یا قرآن سبا کوي یا موبایل کې چا سره خبرې کوي، نو توقع ساتي چې بچی او بچی م هم غلی کیني ما سره. دا توقع غلطه دی. بچی فطرت کې ذات کې شیطانۍ کوله، پڅېدله او مستی کوله، د هغوی ذات کې دی. لازمه نه دی چې بچی تو سره څنګ ته کیني لمانځه کې، مثال جامع کې، محفل کې، مجلس کې، ولمنو کې. نو دې ځای کې پکار دی ته کم از کم لږ ذهنیت داسې جوړ کړي چې دا وړوکی بچی دی، دا مستی غواړي، دی مستی وخت دی د دې. که چیرې مثال وځي د نه بهر هغه ته صحن ته چې ته هغه خامخا لږه مستی کوي، پکار هغه ته مستی ته پرېږدی او توقع ته نه دا مه ساته. لکه څنګه زه هم پکار دی همداسې بچی وي، څنګه ما ذهن دی همداسې پکار دی بچی وي. او پیغمبر قول آخري کې تاسو خدمت کې عرض کړم، پیغمبر یې څه احب الصبیان ورحموهم، تاسو بچیو سره مینه وکړئ، رحم پې وکړئ. نو مینه او رحم همدا دی چې بچي سټیج او ایج ته وپېژنده چې دا کوم سټیج او ایج کې دی، ته مغه سره مغه شی راویا وساته. لکه څنګه پیغمبر به بچیو سره ځان وړوکی کړلو، مغه شی به ورسره مستی کولی. موږ ته پکار دی چې بچیو سره ځان سم نه کو، برابر نه کو. بچي دي، غوټ دي، مو پکار دی هغوی ته بچی و نظیر وکړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.